والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ وله عرض عريض. درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث د ضلال معانی، دا به الضلال العدول عن الطريق السوي نه تر وقیل المغضوب علیهم اليهود. دویم بحث مغضوب علیهم کې دو قول بیان، دا به ذکر شي وقیل المغضوب علیهم اليهود. دریم بحث په ولدالین کې به یو بل قرت ذکر شي وقرئ ولدالین بالحمزه. اول بحث ضلال څه ته وایي؟ دی وایي والضلال العدول عن الطريق السوي، د لارې صحیح نه، د نیغې لارې نه، د برابرې لارې نه اعراض کول عمدن په قصد سره او خطأ یا په خطا سره، دې ته ضلال وایي. وله عرض عریض، او د دې دپاره یو میدان دی عریض واسع او پراخ. د ضلال ډیر یو اوږد میدان دی، پراخه میدان دی. والتفاوت ما بین ادناه و اقصاه کثیر، او فرق په مابین د ادنا ضلال کې او اقصا ضلال کې کثیر ډیر دی. ادنا ضلال دار چې سړی ترک اولا وکي، او اقصا و غایه دار چې سړی کفر وکي. پې پوه شئ، د کفر او د ترک اولا په منځ کې یو لویه فاصله پرته ده، ډېر څیزونه دي. اوس پې پوه شئ. دویم بحث مغضوب علیهم باره کې دوه قولونه. یو قول چا کړی دی چې مغضوب علیهم یهودو ته وایي، او د ضالین نه مراد نصارا دي. دویم قول چا کړی دی چې مغضوب علیهم نه مراد ګناهګار دي، او د ضالونو نه مراد هغه خلک دي چې په الله جاهلي، د الله شان نه ناخبره جاهلان. اول قول. وقیل چا ویلی دی المغضوب علیهم الیهود. دلیل څه دی؟ لقوله تعالی، د وجه د دې قول د الله تعالی نه. الله تعالی فرمایي فمنهم بعض د دینه من هغه دی لعنه الله وغضب علی، چې الله په دې لعنت کړی دی، خدای په غضب کړی. یهودیان یادوي نو غضب علی، غضب متعلق د یهود سره، نو معلومه شوه چې مغضوب علیهم یهود دي. والضالین النصارا دی لاره ورکون کی، لقوله تعالی، د وجه د دې قول د الله تعالی نه قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا. نصارا مبارک خدای وایي بیلاري شوي دي مخکې، او خلک یې ډېر بیلاري کړي دي. سیرت المائده کې خدای وایي وقد رویه مرفوعه، او دا روایت شوی دی مرفوعا هم. نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې مغضوب علیهم یهود دي او ضالین نصارا دي. دویم قول کوي ویتجهو، ښه خبره دا ده. ویتجهو معنا ښه خبره دا ده، ځکه یتجهو د وجهې نه ده، د وجهه معنا ساره ذا وجهن، پلانکې سړی ذا وجهن شه. ذا وجهن معنا حسین دی. ویتجهو مستحسنه خبره دا ده، دا مستحسنه ده ان یقال چې ویلی شي. دا دویم قول دی چې مغضوب علیهم نه مراد العصاد دي، والضالون نه مراد الجاهلون بالله، هغه خلک دي چې په خدای نه خبره، خدای نه پیژني، د خدای نه د شان نه خبره، جاهلان. دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې منعم علیهم هغې ته وایي چې دوه صفته یې پکې. یو صفت دا دی چې قوت نظری صحیح، دویم صفت دا دی چې قوت عملی صحیح. نو د دې په مقابله کې دوه ډلې دي. یو هغه ده چې قوت نظری خرابي، بل هغه ډله ده چې قوت عملی خرابي. نو قوت عملی چې خرابي هغه یهود دي،
مغضوب علیهم دی مغضوب علیهم او قوت نظری چې خرابي جاهل هغه نصارا دي اوس په پوه شئ ګورئ لأن المنعم علیهم ځکه منعم علیهم من هغه څوک دي وفقه چې توفیق ورکړل شوی دی للجمع بین معرفة الحق لذاته والخير للعمل به چې جمع کړي د دو خبرو په منځ کې په مابین د معرفت د حق لذاتی کې ذات په اعتبار سره حق پیژندلې دی او والخير للعمل به او بل دویم توفیق دا ورکړي چې جمع کړي د خیر د عمل د پاره چې په خیر باندې عمل وکړي ګوري بین معرفت الحق لذاتین قوت نظری مراد دی والخير للعمل به دین قوت عملی مراد نو من عملهم دي ته چې قوت عملی او نظری دواړه صحیح دواړه پکې موجود دي پکان المقابل له مقابل د دوی سره من هغه دی اختل احدى قوتيه چې ګډ وډي یو د قوتونو داغي عاقله او عامله چې عامله خراب ای والمخل بالعمل فاسق دی مغضوب علیه دی لقول تعالی د وجد دی قول د الله تعالی نه په قاتل عمدن کې وغضب الله علیه ګور قاتل عمدن عمل خراب شو نو خدای ورته غضب نسبت کوي وغضب الله نو مغضوب علیهم دا چاته وي چې عمل خراب قوت عملیه خراب شي والمخل بالعلم جاهل او هغه څوک چې قوت نظریه خرابوي خلل وی ګډوډیشن وی په علم د دکی هغه جاهل دی دوال دی قولی تعالی فماذا بعد الحق الا الضلال دا حق نه پس څه شی دی هیڅ شی نشته الا الضلال مگر گمراهی ده نو جهل ته ضلال ویلی دې ځای باندې تاسو پوه نه شئ ما په خیال دریم بحث په ولد ضالین کې او بل قرت ولد ضالین دې کې التقاء د ساکنینو علی حده راغلی ده التقاء د ساکنینو علی حده خو پیژنئ که نه چې حرف علت ساکن او ما قبل حرکت موافقی او رستت مشددی نو دلته الف نه مخکې فتحه ده که نه صحیح شو او رستت مشدد دی نو دا التقاء د ساکنینو علی حده د جمهور په نس جایز بعض خلق داسې دي چې هغه التقاء د ساکنینو علی حده نم تختی پې پوه شئ نو چې د دې نه تختی هغوی ولدالین نه وایي ولدالین حمزه مفتوحه راولي پې پوه شئ التقاء د ساکنین علی حده نه بد شو که نه ګورئ وقرئ ولدالین بالحمزه علی لغت من په لغت د هغه چا جد دا چې مبالغه یې کړې ده په الحرب په تیښته کې من التقاء ساکنین د التقاء د ساکنینو نه دې ځای پورې پوه نه شئ تاسو آمین ولدالین آمین د آمین نه واخله تر هغه سورة البقره مدنیتن ولها 287 آیتن یعنی د آخر د فاتحې پورې څلور مباحث دي دې ته خیال کوئ اول بحث لفظ د آمین باره کې نحوي تحقیق دا به آمین اسم للفعل نه واخله تر ولیس من القرآن پورې دی دویم بحث آمین کې یو فقهي بحث ولیس من القرآن وفاقا نه به ذکر شي دریم د آمین د لستلو کیفیت پرو به وایي او که په تیزه به وایي او امام به وایي او که نه صرف مقتدی به وایي او که دواړه به وایي دا به ذکر شي یقوله الامام ویجهر به فی الجهریه څلورم بعض د سورة فاتحه فضائل به ذکر شي وعن ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لابی په پوه شئ که نه شئ اول بحث آمین باره کې نحوي تحقیق آمین اسم للفعل الذي هو استجب آمین نوم د هغه فعل دی چې هغه استجب نه نو اسم فعل دلیل څه دی دلیل دا دی چې عن ابن عباس رضی الله عنهما هغه وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا او د آمین معنا باره کې مې ته تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل افعل د آمین معنا دا د افعل معنا فعل استجابت کې امر چې کوم دی دا د آمین معنا ده بنیا علی الفتح دا مبنی علی الفتح دی آمین مبنی علی الفتح دی
کأین لکه این چې څنګه مبني علی الفتح دی. دا ولې مبني علی الفتح دی؟ التقاء الساکنین مبني بر سکون خو اصل دی، دا مبني بر سکون ولې نه که ځکه که مبني بر سکون کړی وي نو التقاء د ساکنین راته دی یاو د نون کرا. وجاز مد الفه وقصرها، او مد د الف هم جائز دی او قصر د الف هم جائز دی. مد چې شي نو آمین او قصر چې شي امین، دواړه جائز دي. د شعر د دوو شعرونو کې راغلي دي. قال شاعر ویلی دی ويرحم الله عبدا قال آمینا، نو اشباع یې پکړی د آخره کې مالب زیات کړی. دا شعر چا ویلی دی؟ دا مجنون ویلی دی. مجنون یو قمقل سړی تیر شوی، نو مې اورېدلی دی لیلا باندې عاشق و، لیلا توره وه، نو قمقل چې په توره ښځه عاشق که هوښیار ډېر کمقل مجنون. دا چې به پوه شئ که نه شئ، نو دا شعر ده ویلی دی. داسې چلو چې دی پلار حج له بوتو او ورته وایي داسې چلو که چې راځه حج له ځې، چې حج مراسم پوره شو نو دته وایي راځه د کعبې دا پردې ونیسه او دعا وکړه، زه به دعا کوم ته امین وایه. وایي خدایه د لیلا محبت د ده د زړه نه وباسي. وایي امین وایه، دا امین نه ویل. دی څه وایي د دې شعر اولنی ټوکړه دا ده: یا ربی لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمینا. اے خدای د دې محبت زما د زړه نه هېڅکله مه وباسي، او خدای دې په هغه بنده رحم وکړي چې د دې سره امین ووایي. تاسې پې پوه شئ. نو دا اوس تاسو سوچ وکړئ چې کمقل و که هوښیار و، د جهان کمقل و، د جهان. دا یو قبیله تېره شوې بني عذره قبیله. قصیده برده تاسو چا ویلې ده که نه م ده ویل؟ قصیده برده کې د هغې قصه ده: یا لائمی فی الهوى العذری معذرة منی الیک ولو انصفت لم تلمی. یا لائمی فی الهوى العذری معذرة منی الیک ولو انصفت لم تلمی. نو دا بنو عذره یوه قبیله و، هغې کې به د عشق مجازي پیدا کېده او اکثره نوجوانان به د دې نه وفات شو. او په ګټه باندې به یې لیکل وکړی، شعرونه به یې ولیکل او هغه به یې ولوستل او ګټې سره به یې سر کېښود، ایسته به ترې روح لاړ. داسې کمقل. تاسې په دې پوه شئ. هغه مثنوي کې مولانا روم فرمایي که نه: عشق با مرده نباید بکار، عشق را بر حی و بر قیوم و دار. عشق د چا سره پکار دی؟ حی و قیوم سره. تاسې په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو ګورئ په دې شعر کې آمین په قسمت سره راغله، قصر سره راغلی دی. وقال آخر آمین فزاد الله ما بیننا بعدا. دا شعر د بل چا دی. دا جبیر ابن الازبط د یو سړي نه اوښان وغوښتل، هغه ورنه کړل. د بني اسد سړی و، نو بس د شاعر ورته دغه خیرې وکړي. څه وایي؟ فزاد الله ما بیننا بعدا، خدای زمونږ او د ده په منځ کې لرېوالی زیات کړي. آمین. خو آمین یې مخکې ذکر کړه د دعا نه، چې یعنې دا دعا قبلېدل یقیني دي. پې پوه نستی؟ نو امین یې ویلی. ګورې دا امین یې په قصر سره ویلی دی، ښه په مد سره نه دی ویلی، مد یې پکې نه دی کړی. پوه نستی تاسو؟ ولیس من القرآن، دا فقهي مسله ده. امین د قرآن حصه ده که نه ده؟ دی وایي اتفاقي خبره داره چې امین د قرآن جز نه دی، البته د ولدوالین نه وروسته ویل سنت دي. مسله باندې پوه شئ. امین په قرآن کې لیکل کېږي نه. ولیس من القرآن، امین د قرآن نه نه دی.
وفاقا په اتفاق سره لیکن یسن ختم صورت بی لیکن سنت د ختم د صورت به په دې سره لقول علیہ السلام د وجد دی قول د نبی علیہ السلام نا علمنی جبریل امین ما ته جبریل امین خود عند فراغی من قرۃ الفاتحه په وخت د دې کې چې ز فارغ شوم د فاتحه د قرات د فاتحه نا وقال راتوی فرمایلی نو کل ختم علی الكتاب دا د سیدل ک مهر چې پلی کلو شي وفي معنا او په معنا د دې دا قول د علی رضی الله عنه د امین خاتم رب العالمین امین مهر د رب العالمین د ختم به دعا عبدی ختم کړي دا مهر لګولې ده په دې باندې په دعا د بنده ده درېمه مسله د امین د لستلو کیفیت امین به څنګه وایو امین ګورې درې قسمه ده یو امین بالجهر ده یو امین بالسر ده او یو امین بالشر ده تاسو په دې پوه شئ حرمینو شریفینو کې چې خلک امین په زور وایي هغه امین بالجهر ده او مونږ چې وایي پرو دا امین بالسر ده دا دواړه سنت دي دا وابیان چې کوم وایي یو ځای کې ودرې بل ځای کې دا امین بالشر ده مقصد یې څه شی ده شر خوریا لکه په دې بل سنت عملو کم سنت ده کې پوه شئ د سنتو عاشقان دي که سر جوړي داسې چرته په خیر القرون کې سوي دي چې چا دعوت ورکړی دی چې انتقال من سنتین الی سنتین چې راویني سي خو هغوی وایي موږ منو چې بسترم سنت دی دا وایي که نه موږ منو چې ترک رفالیدین هم سنت دی نو دعوت سله ورکوئ چې خلک راکش کوئ چې امین په زوره ووایي دا خو چرته نه دي سوي چې خلکو دعوت ورکړی دی چې یو سنت پرېږدئ په دې بل سنت عمل وکړئ داسې سوي دي صحابه داسې کړي دي نه نو ګورئ په دې کې دقه مسله ذکر کوي ویقوله الامام امام به امین وایي ویجهر به او جهر به پې کوي فی الجهریة جهري مانځه کې لما روی عن وائل ابن حجر انه صلی الله علیه وسلم کان اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته آواز به پې اوچت کو تاسې په دې بل دغه کې سند کې داسې ومد بها صوته کش به کپی آواز کش یو کش کول دی یو رپا ده و بل سند کې داسې دی چې وخفض بها صوته آواز به روک په پوی نسلی نو چون کې دی خو شافعي مسلک والا دی کنه د خپل مذهب د پاره کوتک استعمالوي په پوه شئ وان ابي حنیفه انه لا یقوله د امام ابو حنیفه نه دا روایت دی چې امام به نه وایي والمشهور عنه او مشهور د امام صاحب نه دا چې انه یخفیه پټه به وایي کما رواه عبد الله ابن مغفل و انس رضی الله تعالی عنهما نه چې دا روایت شوی والماموم یؤمن معه ماموم مقتدی به امین وایي د امام سره بقول علیه السلام اذا قال الامام ولا الضالین قولوا آمین تاسو امین وایي فإن الملائکة تقول آمین ملائکه امین وایي فمن وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبی چې چا امین د ملائکو د امین سره موافق شي په یوه زمانه کې نو دته به خدای بخښنه وکړي دې ځای باندې پوه شئ که نه شئ دا د دې چې مثلا د مشکات کې به د امین بحث کې دا وایم انشاءالله څلورم باز فضائل د صورت فاتحه باره کې یو څو حدیثونه ذکر کوي اول حدیث ترمذی شریف وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي نبی علیہ السلام ابي ابن كعب توي الا اخبرك بسوره دسی صورت د تنخم لم تنزل چې نه دی نازل چې په تورات کې او انجیل کې او په قرآن کې مثل د دی قلت بلا یا رسول الله قال فاتحه الكتاب فاتحه الكتاب دا کنه دا سبع المثانی دا و مکرر آیاتونه ودی آیاتونه مثانی دا مکرره او قرآن عظیم دی الذي اوتیته چې ما تراکل شوی دی دا یو بهم عن ابن عباس مسلم شریف روایت دی قال بین نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتاه ملک رالا فقال ابشر زیر واخلا بنورین په دو نورونو اوتیتهما چې ما ته دا دواړه راکړل شوي دي او دا نه دي ورکړل شوي لم یوتهما نبی نه دي ورکړل شوي دا هیڅ یو پیغمبر ته قبل که مخکې ستانه فاتحة الکتاب دی او خواتیم د سورت بقرې آمن الرسول دا یادی تر اخره پورې لن تقرا نه لستل کیږي لن تقرا حرفا منها تنل ولی هیڅ یو حرف د دینه الا اتیته مگر دای بدلی تا ته درکول کیږي
دا 2 حدیثه شو، دا صحیح حدیثونه دي. دریم یو موضوعي حدیث ذکر کوي، موضوعي ځکه دی خو مفسر وکنه، محدث خو نو په پوه شوي. وعن حذیفه بن الیمان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان القوم لا يبعث الله عليهم العذاب، په یو قوم باندې خدای عذاب را لېږي حتما مخزیه، یقیني فیصله شوي. فیقرأ صبي من صبیان ولولي، او ماشوم د ماشومانو دوی نه په کتاب کې الحمدلله رب العالمین. فیسمعه الله فیرفعنهم، الله یې واوري، الله اوچت کړي د دوی نه بذلک په دې باندې عذاب 40 سنه 40 کاله. دا حدیث موضوعي دی. دا مفسرینو په تفسیرونو کې چې حدیث راغلی دی که بلک سوچ کوئ ګورئ، ځکه دا تفاسیر چې کوم دي د حدیثو کتابونه نه دي چې ته حواله ورکې مظهري شریف کې راغلی دي یا تفسیر کبیر شریف کې راغلی دي او یا چې کوم دی بیضاوي کې راغلی، دا به نه کوئ، تخریج به د حدیثو د کتابونو نه کوئ. امام رازی ډېر لوی مفسر و، امام المفسرین، خو د هغه نه داسې حدیث په کتاب کې راوړل شوي دي چې اکثره ضعیف او موضوعي دي. زمخشري څومره لوی مولا و، خو د سورتونو فضایل چې ویلي دي اکثره حدیث پکې موضوعي دي. او امام بیضاوي هم اکثره اخیستل شوی دی، ماخذ خو کشاف د زمخشري دی، نو دم دغه تقلید کړی دی. درود شریف والله وسلم.